اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلی علی رب زدنی الماء رب اشرح لي صدري ويسر لي امري. موږ دا ویلو چې په دې فصل کې مصنف رحمت الله علیه باندې با د علامه سکاکی رحمت الله علیه چې کوم خبرې اترې کړې دي د لاول خو د محققت او د مجاز په تعریف کې نو پای باندې ردونه وکړل چې رتا پکې بالتحقیق او من غیر تعویل قید چې دا لګول دي دا صحیح نه دی بالتحقیق په مجاز کې او د حقیقت په تعریف کې من غیر تعویل قید دال صحیح نه ناغي هغه اعتراضونه جوابونه دا شیو. دویم باز دا چې امام سکاکی رحمت الله علیه دا دغه چری کنه استعاره تحقیقیه د په تمثيل نه چرنده ګرځول او حال له تمثيل چرنده مرکبی او استعاره تحقیقیه دا مفرد وي داغه اعتراض نمخ کې لاول کو 15 تمهیدات بیا به اعتراض کو او بیا دا اعتراض 15 جوابونه نو اعتراض چې کړو چې د چیرې د ویلو چې د استعاره تمثيلیه دا تحقیقی نه ده او دغه چې استعاره تحقیقیه دا مفرد ده او تمثيل چې دا مرکبی ده تمثيل مجاز مرکب ته وي او مجاز مرکب چې نه دا مرکب وي نو داغي جوابونه 15 جوابونه ورکړو چې لکه دل لګي دا خو یا د مطلق استعاره د تمثيل چې نه دا د مطلق استعاره قسم ده استعاره هغه استعاره نه چې کوم مجاز مفرد ده دا یې قسم نه ده او دویم دا کړو چې مجاز په دوه قسمه ده مجاز لغوي حقيقي او بیا دا مجاز لغوي او مجاز عقلی بیا لغوي چې دا په دوه قسمه ده معنا تر کلمې ته راځي یا به حکم د کلمې ته راځي او چې معنا ته راځي بیا به خالیان الفائده وي یا به متضمن الفائده وي کوم متضمن الفائده وي استعاره او غیر استعاره نو دلته دا ټومره دغه چې دا وشو نو زمونږ د دینه مراد وي هغه استعاره چې هغه معنا د حکم ته راځي وي معنا طرف ته راځي وي زموږ ته هغه مقصد نه دی بلکې کوم چې حکم د کلمې ته راځي نو زموږ مقصود هغه دی. او دریم جواب ورکړو چې لکه دلته د مفرد نه مراد لفظ دی او لفظ څنګه مفرد او مرکب ځان راتلی شي او بل دا خبره کړو سلورم جواب دا ورکړو چې لکه دلته موږ دا نه مونږ چې تمثيل لپاره ترکیب چرنده مستلزم دی لکه څنګه چې تشبیه تمثيل چرنده راځي تشبیه تمثيلي چې پای کې طرفین چرنده مفرد ویندا شاندل لګم طرفین مفرد دي لکه مثلهم کمثل الذي استوقد نارا. او دریم نمبر دا چې لکه کلیو کلمې اضافت شینو هغه لا یو څه دی کزر سنو ته نسبت شو عاده کلمې کې دونه وزینه نو دل لګی دا اگر چې اضافت شوی د کلمو ورته بیا وینه کلمو ورته په دې اعتبار سره ویل شوی دا. اوس دریم نمبر باز کوي چې امام سکاکی رحمت الله علیه د استعاره تخیلی تفسیر کړی دی نو دا د استعاره تخیلی تفسیر چې کم کړی دی کنه نو دا وې په بل طریقه باندې کړی نه داګه هغه بے راهروی په ذکر کوي چې دلته بلا رشوه ده او استعاره ترشیحیه چې دا تخیلیه راګرځولې ترشیحیه نه مراد تخیلیه نه نو بای باندې بده دا اعتراض د مخ کې دی او څو خبرې کوي چې لکه دی وای امام سکاکی رحمت الله علیه دوی چې استعاره تخیلیه هغه ته وای منغه خو منغه چې یو خو زمنګ د مصنف رحمت الله علیه استعاره تعریف کړو یو استعاره بالکنایه او استعاره تخیلیه. استعاره بالکنایه څه ته وای چې فضل کې یو سړی د مشبہ تشبیه د مشبہ به سره ورکی او د مشبہ به لوازمات د مشبہ د لپاره ثابت نه استعاره تخیلیه ده کنه دا امام سکاکی رحمت الله علیه وای چې استعاره تخیلیه دي ته ویل کېږي چې هغه د سر ناړو داګه د معنا تحقق وینو یعنی د دې سره تشبیه او د مشبہ نه د دې او د سر تحقق وینو نه حسن تحقق وي او نه عقلا تحقق وي لکه او اصل کوي یو صورت وهمي محض یو وهمي صورت لکه مونږ وایو کنه انشبت المنیه اسفارها نو زمونږه د مصنف په نسبت باندې چې په دې کې د اسفار د سبو د لپاره ثابتول او بیا دغه د لپاره د اسفار چې د سبو د لپاره د مشبہ به د لپاره لوازم دي او دا د مشبہ د سبو د لپاره ثابتول د استعاره تخیلیه لګنه امام سکاکی رحمت الله علیه چې استعاره تخیلیه په دې کې دا چې اول بلک منیه نه د دینه په ذهن کې یو شکل به جوړ کړي د درنده په شان دي شکل به جوړ کړي بیا به دا شکل د پاره نکونه حقيقي نکونه ته دا به ثابت کړي لکه نکونه چې څنګه د درنده نکونه دي هغه نکونه بیا د لپاره دا به ثابت کړي او دا ټول وهمي سوزونه لکه د مرګ د پاره په شکل د څنګه جوړه او بیا به دا مرګ د پاره د مشبہ به چې کوم لوازمات دي نو هغه به څنګه د مشبہ د پاره د منیه لپاره سیدنده به ثابت دي نو دا عقلي سوزونه دي لکه په دې خبره باندې پوه شئ او بل زمنګ د مصنف رحمت الله علیه په نسبت باندې د استعاره تخیلیه د کنایه نه بغیر نه مونږ لګیږي چې استعاره بالکنایه نو تخیلیه به سر لازمی
او علامه سکاکی رحمۃ اللہ علیہ چې استعاره تخیلی لپاره دا خبر ضروري نه چې مکنیه و به خامخاوي نو دل لګی دا خبر کې لاول بیا مخکجو وفسر السکاکی الاستعاره تخیلیه وی امام سکاکی رحمۃ اللہ علیہ د استعاره تفسیر کړی د تکم استعاره د تخیلیه بما لا تحقق لمعناه حسا ولا عقلا چې دا غیر معنا د سرناړو تحقق وینو نه حسا او نه عقلا مطلب دا کنه چې اسی په ذهن کې یو وهمي غونډه خیال او صورت راځي خو دا غیر معنا دا غیر موجودواله نه حسا موجود وي او نه عقلا موجود وي بل هو بلکې به معنا د دې استعاره تخیلیه صورت وهمیه محضه از یو وهمی صورت وهمی لا یشوبها چې هغه بنوي یو شان یو شي سره نوې ګډوډ شي نوې ملاو شوی یو شی من التحقق العقلی والحسی یعنی تحقق عقلی او حسی په کې سره اړوي نه داږي کلفظه الاسفار لك لفظ اسفار في قول الهذلي ده واذا المنيه انشبت اسفار مقدر شوی ده کنه کله چې مرګ و خپل پنځه چرین دا خخي کی نو الفیدا کل تمیمه لا تنفو مخ شوی ده کنه فانه لما شبه المنيه بالسبوع ويدلك د مرګ تشبيه ور کړی د سسره د درینده سره نو دا منیه مشبره او دا سبوع د سره او وجه شبه فی الاغتیال په هلاکولو کې لکه څنګه چې دا سبوع درینده د خپل پنځه خخي کی نو انسان د خلاصېدې نشي دغه شان د مرګ په چا باندې راشي نو انسان د خلاصېدې نشي نو اخذ الوهم فی تصویرها بصورته نو شروع شو دا وهم په تصویر د منیه په صورت دا سبوع کې مطلب دا کنه چې لکه وهم چې نه دی د مرګ لپاره یو صورت چې دا جوړ کو لکه څنګه چې درینده لپاره دغه کارونه کو نه او دغه شان دي د په ذهن کې د منیه یو صورت راغی د مرګ یو صورت راغی چې راغی لپاره د نقول د ثابتای واخترع لوازمه لها او جوړی دی لوازم د مشبه به د مشبه د پاره پوښوي یعنی نقول د سبوع د ثابتای د منیه د پاره لوازم السماع للمنی وعلى الخصوص او خصوصي تور باندې ما يكون قوام چوي قوام دهغه چې وی قیام د اغتیال السبوع هلاک ول سبوع للنفوس به د نفسونو په سره مطلب دا کنه یعنی هغه څه چې د کم په ذریعہ سره د سبوع ته د هلاکت کوي هغه پنځه نو اوس ثابت دی لپاره فاخترع لها نو ته جوړ کو د منیه لپاره یو صورت یو شکل جوړ کو کنه مثل صورت الاسفار المحققه لکه څنګه چې دا تصویر دا صورت د اسفار محققه ده ثم اطلق عليه او بیا اطلاق وکړو په دغه مثال باندې یعنی په دغه صورت باندې الصوره التي هي مثل صوره الاسفار لفظ الاسفار فتكون استعاره تصريحيه دا استعاره تصريحيه شو مصرحه شو استعاره مصرحه څه ته ویلېږي چې پای کې مشبہ به چې دا به مذکور وي کنه نو دلته دا اسفار په ذکر دي کنه ها نو دای د مشبہ د پاره ثابت کړل واښوي او دا یو قسم له مشبہ به وګرځولا نو دا استعاره مصرحه ولانه قد اطلق اسم المشبه به او کله کله اطلاق د اسفار په اسم مشبہ به معنی کې په اسفار محققه او بیان المشبہ هو صوره وهميه صوره وهميه شبيهه چې مشابه ده بصوره الاسفار المحققه دا صوره د اسفار محققه سره یعنی د منیه لپاره چې د کومه اسفار ثابت کړل نو وهمي دي خدا مشابه دي د هغه صورت سره د هغه اسفار سره کم چې حقيقي دي نو اسفار مشبہ به وګرځولو واښو به معنی لکه په دې باندې پوښوي او مشبہ به ذکر کړی دی و اذا المنيه انشبت اسفارها نو استعاره مصرحه کنا والقرينه اضافتها الى المنيه او قرینه چې لکه د دې نه دا بل معنی مراد نه او د بل معنی مراد ده د دې اضافت شوی منیه ته د مرګ اضافت چې د اسفار اضافت چې منیه ته وشو نو دین هغه حقيقي اسفار نه مرادو بلکې وهمي تی مراد دي لکه پوښوي نه باندې پرې باندې پوښوي نو دی وایي چې ګوره د دې پورې خلاصه دا شولا چې د استعاره تخیلیه د پنځ باندې چې د مشبہ د پاره به یو وهمي صورت جوړ کې او بیا به دغه د پاره د مشبہ به چې کوم لوازمات حقيقي او ثابت کې د دې د لپاره او دا ټول وهمي صورت دي او دویمه خبر ده پدې کې دا کوي چې لکه مصنف رحمت الله علیه په نسبت خدا دا چې استعاره تخیلیه دا بغیر استعاره مکنیه نه موندل کېږي او دی وای چې د استعاره مکنیه لپاره دا خبره ضروري نه ده چې د لپاره به استعاره د استعاره تخیلیه لپاره دا ضروري نه چې مکنیه وبګي همي بلکې استعاره تخیلیه بغیر د دینه مونږ لګي خو دا خبره دا عقل نډیر لري نه
وتخیلیه عنده او تخیلیه. اوس ګوره چې کله دا چل وکړو که نه چې دغه اسفار ثابت کړل دغه منیې لپاره یو شکل جوړ کړو وهمي او بیا د هغې لپاره اسفار حقیقت چې دا ثابت کړل او هغې بیا د دغه لپاره منیې لپاره چې دا ثابت کړل اسفار حقیقي د دې لپاره ثابت کړل. نو موږ وایو چې لږه د لږه خو د منیې تشبیه ورکړې د سبو سره او استعاره ته مکنیه ده. نو چې کله دا اسفار ته مشبه به وګرځولو نو دا خو استعاره مکنیه پکې رانغلله. پوه شوئ؟ نو د ده په نسبت باندې استعاره تخیلیه بغیر د مکنیې نه چې دا موندل کېږي. وتخیلیه عنده او تخیلیه د امام سکاکي په نسبت باندې قد تكون بدون الاستعاره بالکنایه کله کله موندل کېږي دا بغیر د استعاره کنایه نه. ولهذا مثل العادلی وند مثال ذکر کړی امام سکاکی د دې لپاره اسفار المنیه الشبیهه بالسبع چې اسفار د منیه یعنی ګوره اسفار ثابت کړي د منیه لپاره الشبیهه چې شبیه وي ما د سبع سره فسرها بالتشبیه نو د تصریح وکړه په تشبیه سره ليكون الاستعاره في الاسفار فقط چې دا استعاره صرف اسفار کې راشي من غیر استعاره بالکنایه في المنیه. وقال المصنف رحمه الله عليه انه بعيد جدا لا يوجد له مثال في الكلام چې دا تخیلیه په غیر د مکنیینا دا خبره د عقل نه ډیره لري دا په کلام عربی کې ډیره لپاره مثال نه ذکر کیږي. پوه شو به معنی وس وی کنه د دې د نو اخو به اعتراض کوي و چې دی امام سکاکی چې دا کم تفصیل کړی دی د استعاره تخیلیه نو دا چې د بیلار شوی دی په دې کې ځکه چې په دې کې ډیر اعتبارات پکې راځي او ډیر حاجت پکې راځي دا ته چې سوچ او فکر ته او خیالات ته او دې ته لکه ضرورت نشته ده او چا چې بے فائدې پکې ده چې دې تخیلی د وهم نوم ورکړل ده خو دا خبره چې دا صحیح نه ده ځکه د نوم کې خودوره پر سب وهم چې دا او سب اس معمولی مناسبت ادنا مناسبت چې دا پوره ده نو دا خبره کمزور ده خدای وا. وفي او في تفسير التخيليه بما ذكره چې دا امام سکاکی چې د تخیلی کم تفسیر کړه دا پس اعتراض اول نه ده. نو تعسف دغه دې تعسف څه ته وایي اخذ على غیر الطريقه یعنی تل په علاوه د بل لارنه نو تعسف دې په دې کې بیلاری شوی دی مطلب یعنی کومه چې صحیح لار ده صحیح لار نه اوریدل لري ولی لما فيه زکه چې بدی کې من کثرت الاعتبارات ډیر اعتبارات پکې التي لا يدل عليها دليل چې نه دلالت کې پاغه باندې دلیل ولا تمس اليها حاجه او دې ته سره حاجت شته نه انده چې د مرګ لپاره یو شکل ثابت کې او بیا بلاغه شکل لپاره کومه د مشببیه لوازمات دي ابا حقيقي دا ثابت کې د دې مشبه لپاره نو د خبره باندې حاجت هم نشته او دلیل هم نشته نو تعسف دار او چا دا ویل چې تعسف دار وقد يقال چا دا ویل چې ان تعسف فيه چې تعسف پدې کې دار چې انه لو كان الامر كما زعم ويا کار کوي لکه څنګه چې امام سکاکی ذکر کړل نو لوجب نبي پکار دا ان تسمى هذه الاستعاره توهميه لا تخيليه چې دې توهمه ویلې او تخيليه ورته نه ویلې وهذا في غايه السقوط خدای دې مو وجه نه ده چې دې د تعصب پکې د دې وجه نه ده چې دې د بیا استعاره تخیلیه نه ویل پکار بلکې توهمیه ورته پکارو نه دا خبره کمزوري ده ځکه وام او خیال د دوانه لکه خیالي سوزونه دي عقلي سوزونه دي او د دې یو بل سره دا مناسبت شته او د نوم کې خودو لپاره ادنا مناسبت هم پکاره پوره ده او بل دا چې لکه دی علما کرامو دی بلغاو دو دې وهمیه ته تخیلیه چې دا ویلي دي لکه علامه ابو علي سینا چې دا په خپل کتاب کې لیکلي دي وهذا في غايه سقوط ذات موجه دا ډیره زیاته کمزوري نه لانه يكفى في التسميه ادنى مناسبه ځکه چې کافی دی په نوم کې خودلو کې ډیر معمولی مناسبت على او دویم داره على انهم يسمون حكم الحكم تخيلا چې نوم ورکړی دی د علماء کرامو هغه وهم لرا د تخیلو ذکر صاحب الشفاء و ذکر کړي صاحب الشفاء یعنی ابو علي سینا ان القوه چې قوت مسمات په وهم سره هي الرئيسه الحاكمه غالب ده او محکم ده فی الحيوان حکما غیر عقلی ولكن حکم تخیلیه لیکن دا حکم تخیلی ده پوښوي نو یې دی وهمي د تخیلی چنده ویل کېږي لکه باندې باندې پوښوي لاولنه اعتراض خلاصه دا شولا چې امام سکاکی چې دا کم تفسیر ذکر کړی دی د استعاره تخیلیه نو دا چې نه دا کمزور دی بیلاری شوی دی ولی بیلاری شوی دی ځکه چې په دې کې د څه خبرې دي چې پای باندې دلیل هم نشته او حاجت ورته هم نشته او دا تعسف ته پکې او بعد و چې تعسف پکې داره
چې لکه د وهمیه د تخیلی د وهمین عمر کړل نو بیا په کار دا و چې دا وهم په ذکر کوي نو بیا دی استعاره وهمیه نوم بکارو تخیلی نوم ولا نو بکار خو دا خبره کمزوري ده د نوم کې خودره پر ادنا مناسبت بکار ده ويخالف تفسير غيره لها بجال الشيء لشيء وسد بهما اعتراض پر باندې چې امام سکاکی چې دا کم تفسیر کړی دی د استعاره تخیلی نو دا وی د سلفونه دا کړل مخالفت کړل ځکه سلف کوی چې جالو شی لشی یعنی د مشبہ به لوازمات ثابتول د مشبہ د پاره د استعاره تخیلیه ده پوه شو به باندې لکه څنګه چې موږ اسفار ثابت کړی د منی لپاره او دل لګی دی چې نه دا بل شانتي کړل نو د دې نه جواب دار چورورې د خپل باندې ځنه شیخ ته په فن کې او د سلفو تابعدار نه او خپل مجدد دی پرېږي مجتهد دی نو د لپاره د چا تابعداري کېدل چې ضروري نه ويخالف تفسيره للتخيلية بما ذكر تفسير غيرها له بجال شيء او مخالف ته تفسیر درا یعنی دی امام سکاکی چې کوم تفسیر کړی د تخیلی بما ذکر تفسیر غیرها غیره لها دا مخالف ته تفسیر د غیر د لپاره د غیر د سکاکی نه تخیلی لپاره لکه پوښوي بجال شيء یعنی دی امام سکاکی چې کوم تفسیر کړی د امام سکاکی نه علاوه نور خلکو د دې تفسیر نه کړي نور خلکو څه تفسیر کړی بجال شيء او نه اشی نه مراد چې د لوازمات د مشبہ به ثابت کړی دي د مشبہ لپاره پوښوي اشی کې الف لام چې دا عهدی د لاولنه او مراد لوازم د مشبہ به دي او زیم الف لام نه مراد هغه دغه مشبہ دي کجال اليد للشمال لکه ګرځول شوی ید شمال د پاره لکه په اعلان په اشیاء کې زما بری 8 نمبر دا تاسو بری کې د شمال نو چې کوم 8 لیکل دا تلاندې وګورئ وغدات ريح قد كشفت وقرة اذ اصبحت بيد الشمال زمامها وغدات ريح او ډیر کرتا د سحر دا هوا قد كشفت ما کار کړل ما زایل کړ وقرة او یخنی یا کشفت وقرة چې د سحر دا یخنی سحر دا هوا چې نن دا یخنی ختمي اذ اصبحت بيد الشمال زمامها کله چې شي پلاز شمال کې واګی راغی نو اوس دلته کې د ید د پاره دا ید د شمال لپاره ګرځول دا استعاره تخیلیه ده ځکه چې دا د کم چې صاحب دی کنه د انسان د پاره دا ید د لوازماتو نه دي او دا ثابت کړی دا شمال د پاره دی پوه شوي یا وجال اسفار المنیه یا لکه اذ المنیه انشبت اسفارها اسفار چې دا د مشبہ به لوازم دي او دا ثابت کړی دی د مشبہ د پاره نو دا استعاره تخیلیه ده لکه پوهیږي په دې باندې پوهیږي د استعاره تخیلیه مثال لکه څنګه چې مخکې موږ ذکر کړی هغه دی قال الشيخ عبد القاهر وي انه لا خلاف في ان اليد استعاره چې بدیګو خلاف نشته د هدایت لکه استعاره ده ثم انك لا تستطيع لیکن بیا دا طاقت نه لري ان تزعم ان لفظ چې ګمان وشي چې لفظ د یدو قد نقل عن شيء لشيء چې دا نقل کړل شوی د یو څه د بل څه لپاره اذ ليس المعنى ده معنی دا انه شبه شيء باليد چې د یو څه تشبيه ور کړی د ید سره بلکې معنی دا انه اراد ان يثبت للشمال يدا چې ثابت کړی دی د شمال د پاره یدو پوه شو یعنی دغه د پاره د ید د پاره شمال ثابت کړی دی ولبعض في هذا المقام كلمات واهيه بينا فسادها في الشرح وای بعض کسانو لکه علامه خلخالی په دې کلام کې په دې مقام کې وې کمزوري غونډه کې خبرې ذکر کړې نو موږ په شرح کې ذکر کړې په متول کې بس خدي کړې ده الله دوبه خدای جره لګې نه ذکر کړې کنه موږ به ولې ټینشن نو کړو نعم يتجه ان يقال نعم يتجه یعنی وای متوجه کیږي چې دا ویل شي چې ان دا کوم خبره چې دا کړې ده کنه چې مصنف د علامه سکاکی د نور مصنفینو چې دا خلاف کړی نو دا باندې خبره متوجه کیږي خو ان يقال چویل چې ان صاحب المفتاح في هذا الفن خصوصا في مثل هذه العبارات ليس بسدد التقليد لغيره چې صاحب مفتاح علامه سکاکی په فن کې خصوصا په داسې قسم عباراتو کې ډېر چا تقلید درفینه ده بل لپاره حتی يعترض عليه چې بل باندې اعتراض وکړي شي بیان ما ذکر هو مخالف لما ذكر غيره چې د کوم ذکر کړی دی هغه مخالف دی هغه کوم چې نه غیر ذکر کړی دی نو علامه سکاکی په خپل په فن کې راغلی نو دا خبره چې ته چیرې د تفسیر د استعاره تقلیه دا د سلفونه چې نه لکه مخالف دی نو د خدانه صوبه په دې کې دی خو چا منی نه پدې کې الګه پرې پوښ بل وسوه ما درې اعتراض ها د اشته خلاصه داش په ګوره چې استعاره تخیلی امام سکاکی رحمت الله علیه
چې کم تفسیر کړی دی نه هغه د سلفونو خلاف کړی. سلف خدا کوي چې لکه چې د مشبه به لوازمات د مشبه د پاره ثابتول د استعاره تخیلی له او دی و چې استعاره تخیلیه دا چې هغه د مشبه د هغه د معنا د سن نړو تحقق وینو نه حسن او ناقلا لکه اذ المنیه انشبت اسفارها نو دلګي د منیه د دې لپاره د مرګ د لپاره بلاول ته چې یو صورت بدای کې د سبوع په شان دی یو صورت په ځین کې راولې بیا به د هغه لپاره چې دا نکونه حقيقي نکونه به د هغه لپاره ثابت کې او دا ټول وهمي سوزونه دي دا ټول وهمي سوزونه هغه به باندې پوه شئ نو موږ چې دې تکې کنه نو بیا خو بلګرا استعاره تخیلیه وشي او مغنیه وبګنی شي و استعاره مخ تخیلیه په غیر د مغنی نه چې نه مونږ لګيږي مو چې دا خبره لګه صحیح نه مونږ لګيږي نو مصنف په اعتراضات کړي دي اعتراضات یو اعتراض پیدا وشو چې لکه تا چې دا کوم خبره کړې ده نو دا خو د تعسف ولې زګه چې لکه بری ګډیر اعتبارات ته ضرورت راځي د سه اعتبارات چې پای باندې دلیل شری نو ته عادت شګره او چا تعسف دا ذکر کړی چې لکه دې ته بیا وهمیه پکارو تخیلیه ورته نو پکارو هغه کمزور کړی دی چې لکه دې مناسبت شته پکې معلومي او دویم پیدا کړی چې دا د سلفونو چې دا مخالف دی هغه جواب ورمر کړی دی چې د سلف د ځان په خپل باندې پرې کې مجتهد دی د سلف او تابع نه لري یاد وشي واړو